أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. د دې ځای نه الله جل جلاله عموما ټولو بيدینو او مشرکینو ته دعوت ورکوي چې تاسو د یو رب عبادت وکئ، د هغه رب عبادت وکئ چې هغه تاسو ټول مخکینی خلق او رستونی ټول الله جل جلاله پیدا کړي. او الله جل جلاله ورپسې بیا دلایل عقلیه ذکر کوي چې ګوره الله جل جلاله د ازمکه ستاسو د پاره فرش وګرځو او داسې جوړه کړه چې نه ډیره زیاته نرمه ده او چې تاسو پکې ډوب شئ، او نه ډیره سخته ده چې ستاسو وجود چې دی نو هغه خوږ کي، درمیانۍ وګرځوله چې ستاسو آبادۍ پې هم ټینګېږي او که تاسو پکې کرونده کوئ نو هغه هم راخیږي، او ستاسو د پاسه د خوبصورتۍ د پاره. او یا بعض مفسرین فرمایي چې اوس کم جدید تحقیق کړی دی نو هغه وایي چې د دې اسمان په وجه باندې الله جل جلاله د ځمکه د نورو سیارو د شعاګانو دا خصوصا د نور د شعاګانو نه او د هغه زهریله مادو نه بچ کړی ده. د دې په ذریعې سره د دې ځمکې حفاظت کیږي او دا خلق د نور د هغه زهریله مادو نه محفوظ دی. نو الله جل جلاله ګوره نورم دا اسمان ستاسو د پاره مسخر کړی دی او دغسې وخت په وخت په تاسو باندې بارانونه کوي. نو الله جل جلاله دا ټول دلایل ذکر کړل او بیا یې ورپسې وفرمایل چې الله جل جلاله سره نور معبودان شریک مه جوړوئ. د الله په مقابله کې د نورو مخلوقاتو او د معبودانو تاسو عبادت مه کوئ، ځکه د الله نه ما سوا چې څومره هم تاسو خپل معبودان ګڼئ هغه ټول باطل دي، هغه ټول هیڅ نشي کولی، نه تاسو ته نفع در رسولی شي او نه درته څه ضرر در رسولی شي. وانتم تعلمون، دلته الله تعالی فرمایي چې تاسو ته ښه پته ده چې دا ټول کارونه دا الله کوي. او مخکې راځي الله جل جلاله فرمایي چې ای زما حبیبه د خلکو ته ووایه چې دا اسمان چا پیدا کړی دی، دا ځمکه چا پیدا کړې ده، نو لیقولن الله، خامخا به دی وایي چې دا الله تعالی. نو بعضې ځایونو کې د مشرکینو نه هغه سوالات شوي دي چې دا ځمکه اسمانونه چا پیدا کړي دي او دا د ځمکې نه دا زرغونه څوک کوي، نو دی به بې اختیاره ووایي چې دا الله کوي. نو چې دا ټول هر څه الله کوي نو د الله نه ما سوا تاسو ولې بیا د نورو څیزونو عبادت کوئ؟ نو دلته الله جل جلاله د توحید دعوت ورکوي. یا ایها الناس، ای خلقو، اعبدو، بندگی کوي ربکم، د خپل رب، الذي هاغه، خلقکم چې پیدا کړی ای تاسو، والذین او هاغه خلق من قبلکم چې مخکې تاسو نو. نو علماء کرام فرمایي وی دا هم د ختم نبوت دلیل دی چې الله تعالی فرمایي چې تاسو دا امت محمدیه پیدا کړی دی او د دې امت محمدیه نه مخکې امتونه الله پیدا کړي دي، او الله ورپسې دا ونه وی چې ومن بعدکم، او رستو ستاسو نه، ځکه چې د امت محمدیه نه رستو بل امت نشته. پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی او دا امت چې دی دا آخري امت دی. لعلکم د پاره د دې تتقون چې تاسو بچ شئ د عذابنا، الذي هاغه جعل لكم الارض چې جوړه کړې د ستاسو د پاره ځمکه، فراشن فرش، والسماء او اسمان بناء چت، وانزل او راوروي من السماء د طرف د اسمان نه ماء اوبه، فاخرج نراوباسی به د دې په ذریعې سره من الثمرات د میوونه، رزقا رزق لکم ستاسو د پاره، فلا تجعلوا نو مګرځوئ
لله الله سرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ چې دا هر څه الله کوي. دا څومره تصرفات چې الله تعالی ذکر کړل دا ټول الله کوي. دا الله نه ما سوا بل هیڅ څوک دا سیزونه نشي کولی. اسمان نشي پیدا کولی، ځمکه نشي پیدا کولی، او دغسې دا بارانونه دا هر څه دا الله راوروي. نو الله فرمایي چې تاسو پوهیږئ خو بیا تاسو ولې شرک کوئ الله سره. وان کنتم د دلته نه الله جل جلاله هغه تحدي او چیلنج بیانوي. تقریبا مخکې آیاتونو کې برازي چې ډومبه الله جل جلاله چیلنج ورکړو د ټول قرآن. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. الله جل جلاله فرمای اے زما حبیبا کچرتا دا ټول انسانان او ټول جنات را جمع شي او د دې قرآن پشان کلام جوړول غواړي نو دی نشي جوړولی. اگر که ټول د یو بل امدادو کی، ټول صرف دا یو فکر کې کینی او په دې محنت او کوشش کې کینی چې مونږ به د دې قرآن پشان بل کلام داسې جوړو، نو الله فرمایي د دې پشان نشي جوړولی. د ټولو نه ډومبی تحدي او چیلنج دغه چې الله تعالی کچرته تاسو په دې کې شک کوئ چې دا قرآن د الله د طرف نه نه دی، محمد صلی الله علیه وسلم د ځانه جوړ کړی دی، نو تاسو خو عرب یئ او پیغمبر علیه السلام خو شعر شاعري نه ده کړې، نور قسمه قسم لغات نه دي زده کړي او تاسو خو په عربی کې ډېر زیات مهارت لرئ، نو تاسو د دې قرآن په شان راوړئ. نو د هغې چیلنج هېچا جواب ورنکو. بیا ورپسې په سوره هود کې الله جل جلاله دوباره چیلنج ورکو چې د ټول قرآن مقابله نشئ کولی، لس سورتونه راړئ، د قرآن په شان لس سورتونه تاسو راړئ. نو د هغې چیلنج جواب هم چا ونه کړ او دی مسلسل به په قرآن اعتراضات کول، وایي دا د الله د طرفه نه دی، دا د محمد صلی الله علیه وسلم د ځانه جوړ کړی دی. چې کله د هغې مقابله یې هم ونه کړې شوه نو الله جل جلاله دلته وفرمایل چې ټیک شو لس سورتونه خو نشئ راړی، یو سورت د دې قرآن په شان راوړئ. فی د بسورتن الله جل جلاله وی بسورتن دا تنوین چې دا دو زیر دا د تقلیل لپاره دی، یعنی یو وړوکې غونتې سورت تاسو راړئ. انا اعطینا په شان سورت چې دی نو هغه تاسو راړئ. خو د روسه پورې چا چې د دې چیلنج هغه جواب ونه کړ. او عرب داسې وو هغه وخت کې چې هغوی به په شعر شاعرۍ کې پورا واقعات بیانول. لکه د تاریخ کتابونو کې یو واقعه راځي، وایي لبید شاعر مخکې به د خانه کعبې مخې ته د شعر او مشاعرې د دې مقابلې به کېدې، او چې کم سړی به په شعر او شاعرۍ کې د ټولو نه ښه د هغه شعرونه به په یو تخته ولیکلی شو او کعبې شریفې سره به ځوړ شو. نو دې کې یو شاعر لبید هغه د هغه هره مقابله کې به هغه نمبر وړو، هره مقابله کې د هغه شعرونه په خانه کعبې سره اویزاو، د بل چا شعرونه نشو ځوانډېدی، ولې هغه ټولو کې ماهر و. دې ټولو شاعرانو مشوره وکړه چې د ده نه خو مونږ په ژوند باندې د هغه نشو وړی، راځه چې قتل یې کړو. نو چاله پیسې ورکړې، وایي دا سړی قتل کوي زمونږ ته نمبر نشو وړی. نو هغې دوو کسانو دی چې ته ځنګل ته بوته او هلته یې قتلو. نو دې لبید ورته وی قتلوي خو مې هسې، خو زما یو کار به ونه کوي. نو هغوی ورته وی ولې نه ووایه څه به وو. وایي یو نیم بیتی د شعر یو ټوکړه ده، دا ټوکړه چې دی نو که چېرته داسې زمونږ په لاره تېرېږئ نو زما لوڼه دي هغوی ته به دا ټوکړه ووایې. وایي ټوکړه څه ده د شعر؟ نو هغه ورته د شعر ټوکړه ووایي. وایي دا به ووایې چې زما کور خواته لړ شئ نو زما لوڼو ته به ووایې یا بنتا لبیدن، ای د لبید دوو لوڼو ان اباکم، ستاسو پلار. بس دا یو نیم بیتی شعر ایوی ټیک ته وبې و، بس هغوی خو هغه خپل کار وکړو. ډېر وخت پس په دغه طرف تلل نو د یوې راشئ د هغه شاعر هغه ارمان به پوره کړو. نو لړل دروازه یې وټکوله او لوڼه یې راووتې، هغوی ته یې وی دغسې ستاسو پلار مونږ چې ته لیدلی و مونږ ته یې دا سوال جواب پرېښودی. نو هغوی ورته وی څه یې ویلي دي؟ نو هغوی ورته دا نیم بیتی شعر یې ورته ووی، یا بنتا لبیدن ان اباکم.
چې دا یې ورته ووې بس لوڼې ګیپې دی دواړه ونیول وایي تاسو زمونږ پلار وژلی هغه اریان شو چې دا مونږ څه چل وکړه دا خو ځان له به جنجال وکړه په زوره چې دی ځان مو ګرفتار کړ وایي مونږ نه دی وژلی مونږ ته یې دا ویلي دي ګرفتار یې کړل پولیس ته یې ورکړل عدالت کې چې دی نو فیصله کېده هغه یې ورته وي زمونږ پلار چته داسې بېځایه خبره نه ده کړې هغه چې څه هم وایي نو د هغې څه مطلب وي او دا نیم بیتی چې ویلی دی دې پسې د دې شعر نه علاوه بل هېڅ جمله نه جوړېږي دې پسې ورپسې شعر چې دی هغه دا جوړېږي قد قتله وقاتلان اتاکما ستاسو پلار وژلی شوی دی او قاتلان یې دا ستا مخې ته رالل بس دا شعر یې ووایي بله شاعران رالل وایي دې پسې یو بله فقره جوړه کوي هېڅ چا بله جوړه نه کړه وایي هم دا فقره ده په دې نیمبیتي شعر باندې هغه دوه کسه فانسي شو نو دی داسې الله ورله مهارت ورکړی او دور چې دی هغه د فصاحت او بلاغت خو الله جل جلاله هر پیغمبر له چې په کم دور کې د څه شي چې دی نو چرچی الله تعالی هغې پیغمبر له د هغې توړ ورکړی معجزه یې داسې ورکړي د موسی علیه السلام په زمانه کې د جادوګرای دور هر چا به سحر او جادو کو الله جل جلاله موسی علیه السلام له داسې معجزه ورکړه چې جادوګران راله او د موسی علیه السلام په خپو کې مسلمانان شو او سجده یې الله ته وکړه چې دا جادو نه دی دا کسې د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب او د ډاکټرای بهترین علاجونه او خلک په هغې کې ډېر ماهر و عیسی علیه السلام له الله تعالی داسې معجزه ورکړه چې مادرزاد ړوند هغه به ورسره ښه کېده براګۍ مرض د روسه پورې د هغې علاج نشته عیسی علیه السلام له الله تعالی د هغې په معجزتن به هغه چې دی نو ښه کېده او د ټولو نه لوی دا و چې عیسی علیه السلام له الله تعالی داسې معجزه ورکړه چې مړی به یې ژوندی کو مړی خوړو د روسه پورې هېڅوک نشي ژوندو کولی د هغې نه عاجزه دي او د پیغمبر علیه السلام په وخت کې دور د فصاحت او بلاغتو الله والله د قرآن په شکل کې داسې معجزه ورکړه چې چیلنجونه یې ورکړل د وړوکوټې صورت په مقابله کې وایي تاسو راوړئ خو چا د دې مقابله ونه کړې شوه او وایي کله چې دا سوره کوثر نازل شو سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر نازل شو وایي دا په یو تخته باندې ولیکلی شو پیغمبر علیه السلام حکم وکړ وایي دا خانه کعبې سره ځوند کوي د لبید اشعار ځونډو د هغې مقابله چا نه وه کړې نو د لبید خپله خور راله او د خپل رور اشعار راواغستل وایي دا کلام چې دی دا انا اعطینا دا د بنده کلام نه دی اوس زما د رور دا شعرونه د دې مقابله نشي کولی او هغه یې راښکته کړی نو د دې قرآن مقابله نه په هغه وخت کې چا کړې وه او نه چې د روسه پورې در قیامته پورې د دې مقابله څوک نشي کولی وَإِن كُنتُمْ او کچریئی تاسو فی ریبن په شک کې مما د هغه کتاب نه نزلنا چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په خپل خاص بنده باندې فأتو نو راوړئ بصورت یو صورت من مثله په شان د دې ودعو او راوبلئ شهداءکم مددګاران خپل من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچریئی تاسو ریښتینې فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس کچرتا تاسو اونک دا کار ولن تفعلوا او هرگز تاسو نشی کولی دا کار فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نو یریږئ د اور هغه نه وقودها الناس چې خشاک داغې خلق ته والحجارة او ګټې نو بعضې مفسرین فرمایي چې ګټې دا به هغه ګټې چې کومو ته د مشرکینو سجده کړې وه نو د دوی په ذهن کې به راشي چې بوتان به مونږ بچ کړي خو چې کله هغه خپل بوتان ځان سره په اور کې وویني نو د هغې نه به هم مایوسه شي چې بوتان خو مونږ سره خپله سوځي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو وبشر الذین آمنوا او زیر ورکه هغه کسانو ته چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او عمل کړی وي نیک ان لهم چې بېشکه د دوی د پاره جنات جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي منها په دې جنت کې من ثمرة د میوونه رزقا رزق قالو نو وبوایي دوی هذا الذي دا هغه دی رزقنا چې راکړی شوی و مونږ ته من قبلو مخکې د دې نه نو یا به دی د جنت هغه میوې داسې عمومي څنګه چې په دنیا کې
لکه دنیا کې چې څومره میوې دانی دي او په جنت کې دی هغه شکلونه داسې وویني دی به چې دا خو دنیا کې هم مونږ خوړل خو چې کله یې وخوري نو د هغې ذایقه به د دنیا هغې په شان نه او یا داسې به وي چې دی به په جنت کې اول میوې دانې وخوري او چې دوباره ورته ملاویږي نو دی به وایي چې دا خو مونږ اوس وخوړل خو چې دوباره یې خوري نو د هغې ذایقه به د هغې نه جدا وي و اتو به او راوړی بشي به دا میوه دا رزق متشابهن همرنگا ولهم او د دوی د پارا فیها په دې جنت کې ازواجن بیبیان دي مطهرتن پاکیزه وهم فیها خالدون او وی بدای په دې کې همیشه ان الله بیشک الله تعالی لا یستحیی شرم نکي ان یضرب د دینه چې بیان کړي مثلا ما یو مثال بعوضه د یوماشی فما فوقها یا د هغې نه زیات نو کافرانو او مشرکانو مقابله د قرآنو نه کړې شوه نو پروپیګنډې شروع کړې وایي دا د الله کلام نه دی ولې د الله کلام نه دی ځکه وایي په دې کې د ماشي مثال بیان شوی دی په دې کې د مچ مثال بیان شوی دی او که دا د الله کا الله دومره لوی ذات دی د ماشو د مچانو مثال بیانوي نو الله جل جلاله دلته د هغې رد کوي چې الله تعالی شرم نه کوي چې د یو معمولی ماشي مثال بیانوي یا د هغې نه هم د کمتر شي مثال بیانوي ځکه چې الله تعالی خو د خپل ځان سره مثال نه بیانوي بلکې ستاسو د بوتانو مثال بیانوي چې ستاسو مثال د بوتانو مثال داسې دی چې د ځان نه مچ قدرې نشي شړلی او د هغې باندې که مچ څه شی وتښتئ هغې په دې قادر نه دي چې د هغې مچ نه یې راوالي نو دا خو الله تعالی ستاسو د بوتانو د هغه بې ثباتۍ ذکر کوي د هغه کمزورۍ ذکر یې کوي چې هغوی دومره ضعفا او کمزوري دي چې د مچ نه څه شی نشي اخیستی نو الله جل جلاله په دې کې څه شرم نه کوي فاما الذین پس هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړی دی فیعلمون پس پوهیږي هغوی انه الحق چې بېشکه دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه واما الذین کفروا او هر چې کافران دي فیقولون پس وایي هغوی ماذا اراد الله څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال سره یضل به کثیرا ګمراه کوي الله تعالی به په دې سره ډیر خلق ويهدي به کثیرا او هدایت کوي په دې سره ډیرو ته وما يضل به او گمراه کوي نه په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان الذين دا هغه خلق دي کم فاسقان هغه فاسقان چې هغوی د هغه وعدې نه انکار کوي چې کومه وعده دی الله تعالی سره کړې وه ټولو ارواحو نه الله جل جلاله په عالم ارواح کې وعده اخیستې وه چې الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم ټولو خلکو د آدم علیه السلام نه والې در قیامته پورې چې کم انسان راځي هغه ټولو دا اقرار کړی چې او الله ته زمونږ رب او دا چې کم کافر دی او مشرک دی دی هغه وعده ماته کړه الله جل جلاله چې ته کما وعده اغستې وه هغه یې ماته کړه او په دنیا کې د الله تعالی حکمونه ماتوي الذین دا هغه خلق دي ینقضون چې ماتوي عهد الله وعده د الله تعالی من بعد میثاقه رستو د مضبوطوالي د هغې نه ویقطعون او کټ کوي هغه ما هغه امر الله به چې حکم کړی دی الله تعالی د هغې ایوصله د پیوس کولو ویفسدون نو دی هغه کټ کوي نو دا عام دی هغه تعلقات چې د الله او د بنده منځ کې دي الله تعالی او د بنده منځ کې چې کم تعلق دی هغه که څوک کټ کوي هغه هم د دې آیات د لاندې راځي او د کمو څیزونو چې الله تعالی حکم کړی دی که بندګانو سره معاملات دي لکه الله جل جلاله حکم کړی دی چې خپلو والدینو سره به ښه سلوک ساتئ هغوی سره به تاسو روانه نه کوئ بد سلوکي به ورسره نه کوئ دغسې خپلو رشته دارانو سره به رشته داري پالئ که څوک رشته داري کټ کوي هغه هم د دې آیات د لاندې راځي او دغسې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مسلمان لره جایز نه دي چې بل مسلمان سره د 3 ورځو نه سیوا روانه وساتي نو د مسلمان به بل مسلمان ورور سره د 3 ورځو نه سیوا روانه نه کوي که چېرته په څه معمولي خبره روان شوي نو هغه سره به روغه کوي هغه سره به صلحه کوي نو روانه نه خپلو خپلوانو سره راغلی ده او نه ګاونډیانو سره او نه مسلمان ورور سره
ويفسدون او فساد کوي فی الارض فزمکا کی اولئک دا خلق هم الخاسرون هم دی تاوانیان دی کیف تکفرون سرنگ انکار کوي تاسو بالله د الله نا وکنتم امواتا او وی تاسو بیجانا وی بیجانا نطفه وی الله جل جلاله در کی روح واچو الله تعالی را ژوندۍ کړی او دوباره به الله جل جلاله تاسو مړ کی نو ګوره دا دوباره مرګ چې دی نو دا هم د الله تعالی یو انعام دی چې الله تعالی بنده له مرګ ورکي که چېرته بنده بوډا کېدی د 100 200 300 داسې نور بوډا کېدی او د له مرګ نو بیا به انسان په خپله زندګۍ تنګ شوی دا هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی چې الله جل جلاله سړی په پرده کې بیا مړ کي ځکه داسې ډېر خلک دي چې هغه بېوسه شي لاس خپې کار پرېږدي او دغسې په کټ کې پراته وي څوک خدمت هم نه کوي نو بیا هغه وایي ما له مرګ ښه دی وایي ما له دی الله مرګ راولي ځان دپاره د مرګ سوال کوي الله جل جلاله وایي دا مرګ چې دله در کوم دا هم در باندې ما نعمت کړی دی ثم یمیتکم بیا یې مړه کړئ تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندي کړي تاسو ثم الیه ترجعون بیا به خاص هغه ته واپس بوتلی شئ تاسو هو الذي الله هغه ذات ته خلق لکم چې پیدا کړی دي ستاسو د فایدې دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول نو په ځمکه کې چې څه څیزونه دي که ظاهري مونږ ته ښکاري چې دا زمونږ د نقصان دپاره دی هغه هم الله جل جلاله د دې انسان د فایدې دپاره پیدا کړی دی او بله داسې څیزونه دي چې مونږ او تاسو ته اوس حقیقت نه دی معلوم لکه څنګه چې مخکې بله څیزونه خلکو ته حقیقت نه معلوم او اوس ساینسدانانو تحقیق وکړو او هغوی وایي چې او دا څیزونه زمونږ ظاهرا زهریله دي خو باطنا چې دي نو دا زمونږ د فایدې دپاره دي لکه وایي دا ماران چې دي وایي دا هم د انسان د فایدې دپاره دي که فصلونه دي د هغې ته چې کوم منګکان نقصان رسي دا ماران د هغې نه بچ کوي یا دغسې وایي دا ماران زهریله ګیسونه ځان ته راخلي نو دغسې نور تحقیق کېږي نور بله داسې څیزونه دي چې ظاهر مونږ نه پوهېږو چې دا زمونږ د فایدې دپاره دي او که نه الله تعالی فرمایي دا ټول ما ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي دي ثم استوى بیا اراده و فرمایله الی السماء اسمان طرف ته فسواهن نو برابر کړل 7 سماوات او اسمانونه وهو بكل شيء علیم او هغه په هر یو څیز باندې عالم دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إله العالمين يا الله دا سب چې مو واورېدل څه مو ووې په دې باندې یا الله مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي او یا الله لکه څنګه چې نن ستا آیاتونو کې بیان شو چې خپلوانو سره رشتہ داری کټ کول بد سلوکی کول دا ګناه کبیره ده یا الله زموږ چې کوم خپلوانو سره د چا هم روانې ودانې دي یا الله ته په محبت سره ولا بدل کې په صلح سره ولا یا الله بدل کې او یا الله مونږ نیکان کې په پورا دین را له عمل کول توفیق راکړي اخره خاتمه را له ایمان کې یا الله چې څومره زمونږه دنیوي حاجتونه دي اخروی حاجتونه دي زمونږ په کورونو کې یا الله حاجتونه دي د چا هم څه قسمه حاجات ته یا الله شرعي حاجات ته یا الله د خپل خزانو نه ولا پورا کې او یا الله کامل ایمان را نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه